شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې دي. او شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د عزت او ذلت ورکولو والا سخت دی. حمزه بابا په دې دوو شعرونو چې وخته ته ښه وس وکړه چې ورک مې کې بخښنه غواړم. د حمزه بابا پر دوو شعرونو چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. خدای زیات کړي یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، خدای زیات کړي یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا. وطن ریډیو ډېر خوږو درنو ننګیالو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات قبول او منظور کوي. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وي، د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلي. ګران اورېدونکو غږ دی د وطن ریډیو اف ام 90.8 او خپرونه ده وطن د ننګیالو. وطن د ننګیالو کې څنګه چې موږ تاسو ته تېر ځل عرض وکړو چې په دې کې به موږ ستاسو دپاره هغه نوموړي ادیبان شاعران رابلو کوم چې د خپلې ژبې د خپل ادب د خپل کلتور سر سړکوي لګیا دي او شپه ورځې په ځان یو کړي وي په دغه میدان کې چې کومدنه خپل اسونه ځغلوي د خپل ژبې د نورو ژبو سره څنګ په څنګ ودرولو دپاره. نن هغه کړای روانه ده، خو زه به پې ستاسو رایې ستاسو خیال چې ستاسو د دې خپرونې په اړه باندې څه رایې ده زموږ سره په دې کې موږ نور څه شامل کړو. شاعر ملګری هم زموږ سره ناست دی، ډېر خوږژبی شاعر دی. تاسو به د هغوی شاعري هم واورئ، د هغوی نه به د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې هم خبرې اترې هغوی سره کوو. خو وړاندې دا وایم چې ستاسو رایې پې واخلو او د رایې راکولو دپاره د خپل خیال شریکولو دپاره زموږ د ګرځېده شمېره ځان سره ولیکئ. که تاسو زموږ سره نیغ په نیغه راتلل غواړئ، زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کول غواړئ، نو 03 14 99 11 908 314 99 11 908 0314 99 11 908. په دې باندې به تاسو زموږ سره نیغ په نیغه راځئ او د خپلو خیالاتو د خپل جذباتو د خپل جذباتو به موږ سره اظهار کوئ چې تاسو دې خپرونې ته په کوم نظر ګورئ. هیله ده چې د پښتنو په علاقه باندې د پښتنو د ژبې د کلتور او د روایاتو خبره د هغوی د تهذیب خبره کېږي. نو امید دی چې د ټولو مینوالو به دا خپرونه ډېر په دروند نظر به ورته ګورئ. همدغه شان چې کوم دی موږ به ستاسو سره په دې کې چې کوم دی نو وخت په وخت باندې ډېره ښکلې شاعري چې کوم زموږ شاعرانو ملګرو لیکلي دي او هغه ستاسو سره به موږ شریکوو په دې کې. ځکه خو سمندر یوسفزی صاحب وایي چې د زړه په سر یې لیکي هم یې په لاسونو لیکي، د زړه په سر یې لیکي هم یې په لاسونو لیکي، په ما مینه زما نوم په سرو ګلونو لیکي. د زړه په سر یې لیکي هم یې په لاسونو لیکي، په ما مینه زما نوم په سرو ګلونو لیکي، او زما او ستا نامې دې ولیکي زما په وینو، زما او ستا نامې دې ولیکي زما په وینو، په فارختې چرته نامې په اسمانونو لیکي، او باید چې دوی یې اول ولیکي په خپلو زړګو، باید چې دوی یې اول ولیکي په خپلو زړګو، دا څوک چې خپلې نظریې په دیوالونو لیکي، په ما مینه زما نوم په سرو ګلونو لیکي، د زړه په سر یې لیکي هم یې په لاسونو لیکي، او ما ته هم ګوري خپلې زلفې هم په شا اړوي، ما ته هم ګوري خپلې زلفې هم په شا اړوي، خدای خبر څه هغه په خپلو کتابونو لیکي، ما ته هم ګوري خپلې زلفې هم په شا اړوي، خدای خبر څه هغه په خپلو کتابونو لیکي، په ما مینه زما نوم په سرو ګلونو لیکي، د زړه په سر یې لیکي هم یې په لاسونو لیکي، او زما د زړه د خوږېدو نه هغه څه خبر ده، زما د زړه د خوږېدو نه هغه څه خبر ده، خلکو ته وایي سمندر ډېر ښه شعرونه لیکي، په ما مینه زما نوم په سرو ګلونو لیکي، او د زړه په سر یې لیکي هم یې په لاسونو لیکي. او سجاد ژوندون زموږ ډېر خوږ ملګری دی، د ادب د میدان یو ډېر تکړه ځوان دی، ډېر تکړه لیکل کوي.
نو هغه لیکي چې نن چې په بام راښکاره نه شوه د چا سره لوپټه نن چې په بام راښکاره نه شوه د چا سره لوپټه زما په زړه ذهن خوره شوه ټوله شپه لوپټه نن چې په بام راښکاره نه شوه د چا پټه زما په زړه ذهن خوره شوه ټوله شپه لوپټه او ماته د روح د بیا لیدو احساس معلوم شو خدایا ماته د روح د بیا لیدو احساس معلوم شو خدایا ما د ازغو په سکو ولیده خوره لوپټه ماته د روح د بیا لیدو احساس معلوم شو خدایا ما د ازغو په سکو ولیده خوره لوپټه زما په زړه ذهن خوره شوه ټوله شپه لوپټه او هغه چې ته پکې ټول عمر توده شوې نه وي ما ته اکثر باران کې یاده شي هغه لوپټه او ما به وې پوی نه شم څه غواړې ته بیا ووایه ما به وې پوی نه شم ته څه غواړې ته بیا ووایه تا به مې غوږ کې وویل کوړه لوپټه زما په زړه ذهن خوره شوه ټوله شپه لوپټه او چې د ژوندون سر لازمت غواړي شملې غواړي خدای دې په شال باندې بدله کړه ورسته لوپټه ګرانو اورېدونکو همدغه شان مخ وړاندې موضوع او په کار خو دا وه چې موږ د خپلې خپرونې لومړنی شروع چې کوم دی د خپل شاعر ملګري نه کړی وی خو هغه طرف ته ځم خو مخکې نه ستاسو سره د خپلو ډېرو درنو او خوږو شاعرانو وروڼو یو څو کلامونه شریکول غواړم چې هغه هم ستاسو سره شریک کړم چې محمد ګل منصور صاحب وایي چې بې تړو ګریوان مې ستایې پتا څنګه لګي ما ته چې څوک لیونی وایي پتا څنګه لګي چې د نامې سره مې ستا نامه څوک ولیکي نو بیا چې یې کله تا ته ښایي پتا څنګه لګي ما ته چې څوک لیونی وایي پتا څنګه لګي او زه چې د نتلو زد کوم په شا ګورم چې څوک مې ستا له دره بیایي پتا څنګه لګي ما ته چې څوک لیونی وایي پتا څنګه لګي چې بې تړو ګریوان مې ستایي پتا څنګه لګي او دغه شان د محمد ګل منصور صاحب یو بل ځای کې وایي چې ټال مې اچولی دی او ناستې ما ګورم کېدی شي که هغه راشي بل خوا د اختر په ورځې نه ځمه هسې نه زما هغه مېلمه راشي ټال مې اچولی دی او ناستې ما ګورم کېدی شي که هغه راشي ګرانو اورېدونکو د ژبې ته مورنۍ ژبه هم په دې وجه ویلی شي چې دا د مور په غېږه کې زده کېږي او مور چې کوم ده دغه ماشوم ته په خړپوسو په خپاړو او بیا په خپله غېږه کې زه وایم چې د یونیورسټۍ نه د پوهنتون نه د سکول نه د مکتب نه زیات علم او زیاته زده کړه چې کوم ده هغه د مور په غېږه کې کېږي نو هم دغه مور چې کله بچي ته خپله مورنۍ ژبه وښیي هغه که پښتو وي یا که بله ژبه وي نو بیا هغه ماشوم چې زلمی شي ځوان شي بوډا کېږي او هر څومره چې هغه باندې وخت تېرېږي نو دی چې څومره خوبونه ویني نو هغه به دی په خپله مورنۍ ژبه کې ویني هغه د دنیا ګوټ ته هم لاړ شي خو چې کله هغه څه خوب وویني نو هغه به په خپله ژبه کې ویني په خپله مورنۍ ژبه کې به هغه خپل خوب ویني یعنې په هغه خوب کې چې کوم تکرار کوي چا سره یا کومې خبرې کوي نو هغه به هم په دغه مورنۍ ژبه کې وي او دغه شان چې کوم دی نو خالد خان حسرت صاحب وایي چې الله دې نه کړي چې ستا خیال مې د مزغو نه وځي ګنې پښتون به یارانه کې د پښتو نه وځي الله دې نه کړي چې ستا خیال مې د مزغو نه وځي ګنې پښتون به یارانه کې د پښتو نه وځي او زه خو پخپله هم خپل ځان ته حیران شوی یم چې جانان وینمه نو ځمکه مې د پښو نه وځي زه خو پخپله هم خپل ځان ته حیران شوی یم چې جانان
وینه به نو ځمکه مې د خپو نه وځي او د محبت په لیونو پورې خندا مه کوه د محبت په لیونو پورې خندا مه کوه د کار سړی مو د داسې لیونو نه وځي او ښه بې غرضه به درځم ښه بې غرضه راځه ښه بې غرضه به درځم ښه بې غرضه راځه غرض چې منځته شي خوند د یارانو نه وځي ښه بې غرضه به درځم ښه بې غرضه راځه غرض چې منځته شي نو خوند د یارانو نه وځي او چې کوي مینه نو زړګي یې یقین کلک وساته چې کوي مینه نو زړګي یې یقین کلک وساته یقین چې کلک وي نو خلیل د سرو لمبو نه وځي چې کوي مینه نو زړګي یې یقین کلک وساته یقین چې کلک وي نو د خلیل د سرو لمبو نه وځي ملګری څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل عرض وکړو چې زموږ سره په دې خپرونه کې یو شاعر ملګری یو ادیب ملګری او هغه ادیب هغه شاعر ملګری موږ د پښتونخوا د ګوټ نه رابلو او ستاسو دپاره او د پښتونخوا د ګوټ نه موږ دا ښایسته رنګونه ښایسته ګلونه رابلو او بیا په ستاسو باندې د هوا په چپو باندې درشیندو نو نن هم زموږ سره د سټوډیو د وطن ریډیو په کورکي کې یو ډېر ښکلی شاعر د تخبای فخر د تخبای سترګې او د پښتو ادبي ټولنې یو ډېر ستر غړی مفتي معظم درد صاحب زموږ سره ناست دی د ټولو نه اول خو زه مفتي معظم درد صاحب ته وطن ریډیو ته په راتلو باندې ډېر هرکلی ویم او ډېره زیاته مننه کوم چې د دومره ډېرو مصروفیاتو ډېرو نوزګارتیاو له کبله هغوی موږ له وخت راکړو ستاسو یو جهان مننه مفتي معظم درد صاحب او ډېر هرکلی درته وایو بسم الله الرحمن الرحیم ټول اردون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیره زیاته مننه کوم د وطن ریډیو چې تاسو دومره په دې لنډ تنګ وخت کې په دومره مصروف وخت کې مزاحم یاد کړم وخت د هر چا قیمتي وي او تاسو د هم ډیره مننه کور مودان خوشاله اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ چې دومره خپرونې ته مو زه راوبللم ډیره مننه معظم درد صاحب اولنۍ پوښتنې طرف ته راځم خو زه یم چې ستاسو خپلو مینهوالو سره خپله پېژنګلو په خپله باندې که تاسو وکړو ډېر خوند به وکړي زما نوم معاذ دی جی او تخلص مې همدرد دی جی معاذ مې نوم دی تخلص مې همدرد دی جی د دې تخبې اوسېدونکی یم او دلته درس و تدریس هم کوم سبقونه چې دونه هغه ما سلک شانته کې سکول ویلې او د هغې نه بعد بیا تلم مدرسې ته د مدرسې فاضل یم د جامع حقانیه کوړه خټک بیا مې افتا چې د هغه مل کې دارالعلوم شیرګل نه کړی دا څه کورسونه پکې دوبۍ نه کړي دي تخصص په اللغة العربیه دا مې دوبۍ نه کړی دی څه کورسونه مې د قطر نه کړي دي سعودي نه پکې څه سبقونه ویلي دي او دلته مې په دې تخبیه کې دکان هم دی کاروبار هم کوم معظم درد صاحب دا راته ووایي چې شاعرۍ طرف ته مو څنګه توجه پیدا والد صاحب مې شاعر و خپل امان الله تبسم او دلته کې څومره مشران شاعران دي ټول پیژني د خپل والد محترم نه ته بس دا وایرس راوړل او بس شاعري شروع کړه دا په وایرس راوړي کنه فطرتي عمل دی شاعري فطرتي عمل دی خدای چې لکه د کور انسان خو برسزین انسپیریشن اخلي کنه جی بالکل اوس تبدانیو دی چې تکي مولا سړی د وغه پینټینګ کوي نو زه پینټینګ هم کوم او خد اعلی لیول آرټسټیک کار کوم خد انټرنیشنل لیول کارونه او دا هم کوم دلته زما چې کوم دکان دی نو هغه ټول اوس پکې موږ نه یا پینټینګ کوو یا پکې وړو ته پینټینګ خیمه یا ورته خطاطي خیمه درس خسار نه مدرسه کې نو دا سی چې لکه څومره خلک هم زما خواله راځي که نه نو زه بې پیسو بې ټکو هغوی ته کار خیم یو پیسه چانه نه علم د هغې وجه دا ده چې که طلبا علما راځي دا زما پیټي بند دي او کنه هم خلک راځي نو دا مې د قام بچي دي نو دغه خبرې لکه د قام د بچو سره هم ستاسو دومره مینه چې هغوی د تاسو قلم د رنګونو ژبه ورته ښیي نو هم هغوی د تاسو بالکل پیسې ټکې کاسري ترې کوشش کوو چې د پینټینګ څومره د موږ څومره آمدن کېږي هغه هم په دې خلکو واپس ولګي جی امان الله تبسم صاحب ستاسو والد صاحب چې کوم دی د هغوی په باره کې راته لږ ووایي چې هغوی څومره کتابونه به چاپ کړي یا زما والد صاحب چې دغه کتابونه نشته جی او کتابونه نه دي چاپ کړي چونکې مخکې دي کتابونه دغه دومره ډېر زیات و هم نه دا اوس خو دا شی هغه برق صاحب وایي که نه چې د کتابونو د مخکتنو نه زیاته دې مخنیونه پکاره ده نو هغه نو دا چې دی هغه کتاب متاب یې نه چاپ کړی د شاعرۍ او خو ښه شاعر و ځکه چې زه د هغه بعد شعرونه یا
دا چې لکه دستي شعرونه به هغه ډېر زیات ښه ویل نو ما ته د هغوی څه شعرونه مېرونه به یاد هم وي خود د زړګي مې ارمانونه نغاړي چې وخت قاتل شي امیدونه نغاړي خود د زړګي مې ارمانونه نغاړي چې وخت قاتل شي امیدونه نغاړي نن جوړ د ګلو غونچه یار لوړي چې په جولای کې سره ګلونه نغاړي نن جوړ د ګلو غونچه یار لوړي چې په جولای کې سره ګلونه نغاړي او ولی خفای تبسم ګرانه یار خدای ستا که نور ځانونه نغاړي دغه شانته کې څه شعرونه داجي ماته یادو خجی همدرد صاحب معظمدر صاحب دا راته ووایي چې تاسو سبق څومره پورې ویلی دی د سکول سبق خو دغه ما لسمه پورې ویله خو زما چونکې د وخت نه رجحان د مدرسې دیني تعلیم طرف ته ډېر زیات و نو په دې وجه باندې زه بیا هلته لاړم ما چې اتم ووي نو بیا زه لاړم مدرسې ته دا مې بیا څه پرایویټ غوندې کړی دی او شاعري مو کوم وخت کې شروع کړه تقریبا وړه دوره کې ما 2011 2012 دغه وخت چې دغه وخت نه مې شعر لیکل شروع کړي جی نو لکه تاسو خپل کتاب څه چاپ کړی دی ان شاء الله ډېر زر به راشي اوس او دې کې چې کوم دی نو لکه ټولنو ته ځئ راځئ که نه ټولنو ته ځو راځو پښتو ادبي ټولنه زما دلته کې لومبی کور د ادب د هغې نه بعد بیا ما د افغان ادبي ټولنې په نوم باندې خپل تنظیم شروع کړو ډېر فعال او ډېر بهترین تنظیم و بیا پکې زه چونکې دوبۍ ته لاړم سبقونه سو نو په دې وجه باندې اصل کې ما ته په دې ژوند کې اورو داسې وخت میلاو شوی نه چې لکه زه یو کال نیم داسې ما ته میلاو شوی چې په هغې کې زه څه داسې یو کار وکړم ګورم دا کتاب نه کتابونه به الحمدلله لکه چې یو کال ما ته میلاو شي دا بلا کار پکې مو وکړو خو زما یو ملګری دی هغه ما ته اکثر وایي ما ته مفتي جان وایي د پنجرې د ساتلو سړی خو د غریبۍ د باندې سمې لوبې وکړې بلکل نو دغه یې که نه چې دلته مصروفیات داسې چې زه هغه روایتي سړی یم هم نه چې لکه یا امامتیان او یا چندې او دا کسی پسې زه خپل محنت کوم او ښه ټیک ټاک محنت کوم او په هغې کې چې لکه زما لاس له سره راځي له 100 روپۍ نو زه هغه په خپل کار راولم په تخبای کې د پښتو ادبي ټولنې یا د افغان ادبي ټولنې څه کارکردګي دی لکه دوی څه کوي په دې کې افغان ادبي ټولنه او پښتو ادبي ټولنه تقریبا چې څومره هم ادبي تنظیمونه تاسو په دې خبره باندې خبر یې چې هغوی صرف په ادب باندې کار کوي بل زه خو په دې کې وینه خو پښتو ادبي ټولنه کې او افغان ادبي ټولنه کې یو فرق واضح دا و چې پښتو ادبي ټولنه کې به صرف ادبي روزنه کېده لکه تنقید به کېده په افسانه باندې په نثر باندې یا په غزل باندې تنقیدي نشستونه پکې اخیستی کېدل د املا کلاسونه پکې اخیستی کېدل شایق صاحب و د ټولو خلکو که نه دا ګران صاحب دی د هغې هغه کرلی بوټی دی که نه وحید صاحب دی دغه ټول نو دغه او په افغان ادبي ټولنه کې بیا دا و چې هلته زه لکه بیخي پکې ملا سړی وم هغه زما د لاس د لاندې ټوله خبره نه موږ به داسې چل کوو چې موږ به دغه کوو څنګه به چې د موږ پروګرام شروع شو نو د پروګرام د شروع کېدو سره به موږ اول تلاوت وکړو تلاوت نه بعد به موږ بیا 15 منټه 10 منټه د اډوکو ختم کوو نو چې د اډوکو ختم به مو کوو نو بیا مو ورته روداد به واورو نو چې زه روداد به واورو په هغې باندې به که چا تنقید منقید څه خبره وه هغه چې به ختمه شوه نو بیا مو ورته 15 منټ 15 منټه 20 منټه دا مو ورته بیا دینی مسائل بیانول پس موضوع باندې هغې له موږ دا موضوع لکه ټاکلو چې مثال روانه پیرې له موږ په سود باندې خبره کوو یا په دې باندې خبره کوو نو 15 منټه به زما نشستو 10 منټه به زما نشستو نو بیا به د هغې نه بعد لکه 10 منټه یا 15 منټه به ملګرو سوالونه کول چا به ځان سره چې هر قسمه سوال راوړی مضغو کې هغه هم بیا کوو او بیا به د هغې نه بعد به زموږ به که ازاده مشاعره وه که تنقیدي اجلاس به بس هم بیا کوو نو دغه یو دغه و پکې ځانګړتیا پکې او بل موږ به پکې د مونځ ډېر کلک اهتمام کوو د مونځ به پکې ښه ټیک ټاک وقفه کېده او د هغې نه بعد بیا داسې ښه هوا راولوته چې په اکثرو تنظیمونو کې اوس د مونځ دپاره باقاعده چوټي کېږي او لکه مونځ په جمع باندې وکړي او بیا خپل کار بیا شروع کړي مخ په وړاندې وځي معظمدر صاحب زړه به وایي چې ستاسو نه څه واورو د خپلې مینوالو سره به څه شریکول غواړئ نظم که غزل زه به ته یو څو شعرونه ویم چې د سمندر غاړه په ما راورېدلو الهام د سمندر غاړه په ما راورېدلو الهام زما لخوانه بیا پرستو زما لخوانه بیا پرورو خورېدلو الهام د سمندر غاړه په ما راورېدلو الهام زما لخوانه بیا پرورو خورېدلو الهام په ما چې کله به هم یاره
کمیدلو الهام نو ستا د یاد سره به بیا بیا زیاتېدلو الهام او په دغه ښار کې چا په یو ښکلي هم شعر نه لیکو په دغه ښار کې په دغه ښار کې چا په یو ښکلي هم شعر نه لیکو په دغه ښار کې در په در به ګرځېدلو الهام ډېر ښه ډېر ښه. او غزل دی چې پیدایش نه تر د ژوند د نهایي پیدایش نه تر د ژوند د نهایي د ژوندون لرم ډېرې پیرایي واه پوهېدم والله نشته چې سم ډېر پټکي پې واخلم والله نشته سم چې ډېر سم ډېر پټکي پې واخلم زه له کومې نه دې راوړم سرمایې واه او پوهېدم خانجي زه ښه په دې خبره پوهېدم خانجي زه ښه په دې خبره تا که هر څومره کولې کنایې واه ډېر ښه او دې د ډېرو خلکو لا زما مزل کې دې دې د ډېرو خلکو لا زما مزل کې د دعا نه تر د ګاډي د پایې واه او ملکنډ او د سوات سین ښایسته باغونه سوات تتلم په معمولی شان کرایې واه ډېر ښه ډېر ښه دا بیا ووایي ملکنډ مننه ملکنډ او د سوات سین ښایسته باغونه سوات تتلم په معمولی شان کرایې ډېر ښه او څه کافر مفتی مړه معاذیانه چې د سره جنډه خطبه کې فرمایي ډېر ښه ډېر ښه. ګران اورېدونکو که تاسو هم زموږ سره راتلل غواړئ د مفتي معظم درد صاحب نه څه پوښتنه کول غواړئ د ژوند او فن په اړه باندې یا د دوی څه غزل اورېدل غواړئ یا نظم د دوی چې کوم مشهور نظمونه هغه ته اورېدل غواړئ نو تاسو راتلی شئ په 0314 99 11 908. معظم درد صاحب یو کال به واخلو. بالکل السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه خبرې کوم جهانګیر ندی هرکلی درته وایو ګلابه. خیر جیو شکر الحمدلله خیر دی ستاسو دعا ده. زموږ سره په کورکي کې معظم درد صاحب ناست دی. دلته نصیحت پلیر مناجره زموږ سره مفتي معظم درد صاحب ناست دی. د دوی ادبي خپرونه ده نو که د دوی د تاسو د ژوند او فن په اړه باندې څه پوښتنه کول غواړئ نو ناست دی راته. پروګرام ډېر معیاري پروګرام دی عادل صاحب. جی ډېره مننه. پروګرام سره جهانګیر د تاسو نصیحت نه راځي کلیر لکه اسی لګ لګ راځي ډېر نه راځي کنه خدای مصطفی نو ډېر مزه بو زه ټیکنیکل انچارج ته وایم چې هغه طرف ته مسرو دا اواز نه ځي او د هغوی اواز لږ کلیر نه دی دا به ته سم کړي که خیري ښه. سریادلي خبرې کوم جهانګیر تاسو ریګولر اورېدونکو مخکې خبرې ریډیو نه جي ډېره مننه. ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو راغلئ د کال په لیکه باندې. ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې. صحیح شو ډېره مننه. معظم درد صاحب قربان شم تاسو خو ډېر ښکلی نظم غزل خپل اورېدونکو ته وړاندې کړو. د دې سره سره چې کمدنو د کتابونو چې کومې مخکتنې روانې تاسو وختي وي چې د برق صاحب خبره چې مخنیوی پکار دی نو په کوم تاسو ته په څنګه نظر ګورئ پکار دی مخنیوی که نه؟ پروفیسر رحمت الله درد صاحب وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد زمانه داد په زور اخلي. نو مین څیز دا دی چې هر هغه معیاري کتاب جی کم کتاب چې ګوره معیاري نو باید چې موږ پښتانه د په دې خبره باندې پوه شو چې موږ د هغه څیز د قوم له ورکو چې صرف هغه زما د خپل د زړه او د ژوند د تسکین سبب نه وي بالکل بلکې هغه د یو داسې څیز وي چې هغې ته هر سړی وي چې او واقعي دا کتاب دی. جی لکه زه په دې کې د سمیع الدین ارمان نوم د ټول نه لومبی والم چې سمیع الدین ارمان چې د کم لیول کتابونه نن سبا لیکي جی او کم کتابونه هغه چاپ کوي لکه تنقیدي معیارونه یا نړیوال تنقیدي معیارونه یا زرپاش او کریکشن تنقیق نو دا دغه داسې کتابونه دي چې دا انسان د عالمي ادب نه صرف په دوو کتابونو کې خبر شي. جی نو داسې کتابونه که مونږ ولیکو چې مونږ په هغې چاته لاس ایښودی شو چې او بی د دې کتاب ضرورت و جی نو دا ډېر یو د کمال خبره وي او دا پیسې به ستاسو زما په نیز باندې به دا ستاسو بالکل د ثواب سبب ګرځي. جی ځکه چې الله پاک دا ژبې پیدا کړي دي جی دا ژبې خو خدای پاک پیدا کړي بالکل چې خدای پاک ژبې پیدا کړي او کم خلک د دې خدمت کوي د دې د ټکو هغه معیار ساتي نو هغې کې بیا دا څیز ښیي چې انسان په هغې باندې کم کار کوي نو په هغې باندې به دا دی د الله پاک د پیدا کړي شوي څیز ساتنه کوي د هغې دپاره کار کوي. نو هغه څیز چې دی هغه مخکې ځي نو زما په خیال دا به د ثواب سبب ځکه ګرځي. اوس که موږ داسې نه کوو او صرف بس له لو پتو راجمع کوو کتابونه چاپ کوو لکه تاسو وینئ
چې نن سبا د پښتو کتابونو څومره چاپ کیږي ډیر روزانه به کم سے کم یو 10 خو چاپ کیږي بالکل او نو دا چې- سیده تقریبا نو چې روزانه 10 چاپ کیږي کنه او د دې د 10 روپو فایده هم نه نو باید چې دا کمی پیسو باندې تاسو کتاب چاپ کوئ نو په دې باندې یاره چکر له بزته لاټه ته خو په خوشاله شي کنه جی معظم در صاحب رحمان بابا وایي چې اول دویم مصره داسې ده چې پس د هغې په صفت د اول پس بیا په صفت د ګل اندام شه او ایوب صابر صاحب وایي چې شاعري کې الهامي کیفیت نه وي د جهان واړه عالم به شاعرانو او دې باره کې تاسو څه وایي د شاعري الهامي کیفیت دی او که نه دا به زده کې چې ته شاعر ادیب سره به کښېنې که نه څه دپاره داسې چل دی جی ته ډېر ښکلي سوالونه کې ماله خو هم داسې مرکه راکوي چې سړی داسې سوال وکړي چې هغې کې څه خبره مقصدي پرته وي که نه جی او بینوال ته څه واخلي که نه بالکل چې څوک ته سوال یې کله ته کې دا جی. ګنټت به زمونږ بم قیمتي شي او د خلکو بم قیمتي شي جی اول سر خو خبره دا ده چې لکه شعر خو بغیر د الهام نه سوال نه پیدا کیږي جی او چې بغیر د الهام نه شعر لکه او بیا سونه شعري جی د هغې پته بیا په وزن کې لګي که نه بالکل د دې هر شي دپاره خو خدای پاک ناب پیدا کړی دی که نه یو معیار شته د هر شي یو تل یو معیار شته جی نو اول خو په انسان کې چې دا وایرس قدرتي وي که دا پکې قدرتي نه وي نو الله پاک په دا نه وي چې الشعراء تلاميذ الرحمن دا خبره به نه وي یا به نبي علیه السلام دا نه فرمایلی چې ان من الشعر لحکمه نو یا به د نبي علیه ګوره زه په دې باندې لږه تفصیلي خبر وکړم که تاسو ماله مقرره کولی شئ نو ګوره اسلام موږ بغیر د شعر نه نشو مکمل کولی زما ډېر علما ملګري ما ته اکثر وایي چې مړه دا دې څه کسب ته لاسه چولې جی ته لکه مشاعرو لمزې او پټکي په سر ترنم هم کوې لکه دا او دا دې څه کیسه شروع کړې زه ورته وایم ګوره تاسو اسلام بغیر د شعر نه مکمل کولی نه شئ نبي علیه السلام چې کله راغی نو په هغه وخت کې د قرآن معجزه عمده وه جی چې په هغه وخت کې د فصاحت او د بلاغت دور و ټیک ته کنه عیسی علیه السلام په وخت کې د حکمت دور و جی او د حضور صلی الله علیه وسلم په وخت کې د فصاحت او د بلاغت دور و جی اوس د فصاحت او د بلاغت چې دور و نو خدا په شعر په بل څه خو نه و کنه جی بالکل کله چې سوره کوثر نازل شو ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر نشانک هو الابتر نو دا چې کله په خانقاو باندې نبی رسول الله یو صحابي ته دا ولګوا نو د عربي او لوی شاعر راغی په هغه وخت کې امرؤ القیس چې هغه وی چې بی والله ان هذا لا قول البشر دا د انسان قول نه دی جی دا نور خبرې دي نو هغه په دې خبره پوهېدل چې پوزیشن څه دی که نه جی 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 دا نو ګوره مین خبره دا ده چې موږ به دې خبرې ته په دې تناظر کې ګورو جی یو کال به واخلو والي جی بسم الله السلام علیکم وعلیکم السلام جی خو ګرور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی زه سید الحق دی مردان نه هر کلی درته وایو سید الحق صاحب دی زغه شو دا تاسو دا دغه موږ څنګه موږ مخکې ته پوسټ کړو جی دا انلاین کلاسونه چې تاسو کوم دی دا موږ څنګه یوز کوو صحیح ده درته وایو ښه د مفتي معظم در صاحب زموږ سره ناست دی دوی نه د شاعرۍ په اړه باندې یا دوی د ژوند او فن په اړه باندې څه پوښتنه لري ګلابه هلو زما جی ما په خیال نه ملګری زموږ د ګرځېده د کرښې نه پرېوتو معظم در صاحب که خوښ وي یو ښکلی شان غزل به واورو ګران اورېدونکو په دې حق کې نه یم غوسه ډیره مننه جی د پروګرام او د ریډیو لږې تقاضي دي که نه چې نو ستاسو سره ډېر بخښنه سره ګران اورېدونکو راځئ چې واورو د کرن خان په اواز باندې یو ښکلی شان غزل د هغې نه پس بیا راځو ستاسو په درانه خدمت کې که تاسو راتل غواړئ د مفتي معظم در صاحب نه نو دوی د ژوند او فن په اړه باندې څه پوښتنه کول غواړئ یا د شاعرۍ په اړه باندې د ادب په اړه باندې دوی نه څه پوښتنه کول غواړئ نو 03 19 11 یعنې کونه خوري نظر په خاریه کې د مینې تقاضې به وخوري سر په خاریه کې چې داسې تندکونه خوري نظر په خاریه کې او ای هسې نه چې دغه خپل ښایست درته بلای شي هسې نه چې دغه خپل ښایست درته بلای شي جانانه ګوره پورې ساته ور په خاریه کې او زموږ د مسافرو عجیبه غوندې ژوندون دی زموږ د مسافرو عجیبه غوندې ژوندون دی سحر کلي کې تیر کړو مازدیګر
په خاریه چې داسې تندکونه خوري نظر په خاریه کې او ځواني یې ډکه پکه خو اوږې یې تشې پشې ځواني یې ډکه پکه خو اوږې یې تشې پشې پښتونه شنه د پرېوته څادر په خاریه کې ځواني یې ډکه پکه خو اوږې یې تشې پشې پښتونه شنه د پرېوته څادر په خاریه کې چې داسې تندکونه خوري نظر په خاریه کې او د لویو محلونو په چتونو راغوړېږي د لویو محلونو په چتونو راغوړېږي جونګړو سره نه لګي د نور په خاریه کې داسې تندکونه خوري نظر په خاریه کې زمینې تقاضې به وخوري سر په خاریه کې ګران اورېدونکو د حسین احمد صادق صاحب په دې ښکلي غزل باندې ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي یو وارې بیا هرکلی غږ دی د وطن ریډیو اف ام 90.8 ما ته ویلی چې ستاسو کوربه سید عادل او نن زموږ سره په دې کورکي کې معاذ همدرد صاحب مفتي معاذ همدرد صاحب میلمه دی که د دوی د تاسو پوښتنه کول غواړئ دوی د ژوند او فن په اړه باندې یا د ادب په اړه باندې نو بلکل زموږ سره ناست تاسو نیغ په نیغ راتلی شئ په 03 99 314 99 11 908 معاذ همدرد صاحب ټولنو باره کې ذکر وشو د پښتو چې کومه ټولنه وه ستاسو هغې باندې هم خبرې وشي په کتابونو باندې موږ ښه زړه پورې خبرې وکړې د دې سره سره راته دا ووایي چې اکثر خلک داسې وي چې هغوی ته د کوره طرفه مسلې چې دا څه ځان له کار کتلی دی یا د کور والا طرفه یا د مور پلار طرفه تاسو دغه مسلو سره مخ شوي یئ که نه داسې د چې کله کله خو به راته مور وي دا ځان له څه کار کتلی جی خو چې کله زما والده محترم الله دې وبخي اوس وفات شوی دی چې اګر په دې خبره پوه شو چې او دې سي زما د بچي نه سړی جوړ کو جی ګوره داسې چل دی که ولک تماشې نشې نه کوي نشې تماشې نه کوي جی لوپرې نه کوي چرګان بانګیان نه جنګوي او هغه مشاعرو لځي شاعري کوي جی نو هغه مور پلار د ما په خیال چې ډېر زیاتې کوي د هغه سره چې هغه دې خبرې نه منې کوي د دې نقصان بالکل زیرو دی جی نقصان یې خو نشته جی اوس کته چې دا به نقصان کوي نو بیا به ته په خپل تربیت سوچ کې جی چې دا شی ولې نقصان کوي زما د بچي له ما د اعتماد ولې نه ورکړی چې دا کار ټیک ته دا کار غلط دی جی او کو چرته ته په دې خبره پوه چې ما د اعتماد ورکړی دی سوال نه پیدا کیږي چې دا هغه غلط قدم کړي جی بل شعر او ادب خو لکه انسان سره د بانګیانو جنگولو سره متعارف کوي نه د کمترو ساتلو سره متعارف کوي جی کو دې متعارف کوي دل یو شعور ورکوي دنه جی او د انتهایی حساس شي د راویښ شي په خبره پوي شي جی او د کتاب سره آشنا کی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی خو ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی حمزه خبرې کوم او د مردان نه حمزه هرکلی درته وایو ګلابه حاجي مفتی صاحب ناست او ماشاءالله ډېر ښه شعرونه روان کړي دي جی. او زما یو دغه ومایي چې مفتی صاحب ته تاسو ووایئ چې مونږ ته یو غزل ووایي جی په ترنم کې که نه حاجي غزل وکړي صحیح ده وایي درته ښه نور څه پوښتنه دې لري مننه جی نه جي بس یو غزل د سګرټ شوی وخت راته هم نه چې هغه راته ووایي او تاسو له څه درځي څه غزل یا ټپه دله درځي نه جي نه مونږ له خو نه راځي بالکل دله نه درځي نه جي بس چې دې خلکو سره کینو پاسو زده به کړو که نه مردانو او تخبیه خو مخکې نه د شاعرانو ادیبانو چې کوم دی یو کور دی د استادانو د شاعرانو ادیبانو استادانو یو کور دی نو په کار چې څه نه څه خو دله درتلی که نه جی بس صحیح شو ډېره مننه جي یو جهان مننه حمزه وایي چې ما ته د غزل وایي او په ترنم کې یادوي ووایو ته که نه جی اجازت دی ارشاد جی ارشاد زکالتا سرا گلاب وعدے کوما زکالتا سرا
ګلاب ګلاب واده کوما زپدې خار کې پوچت आवाज टपे कोमा जकालता सरा गुलाब गुलाब वादे कोमा जिक्र کوما او شعر لیکما باچا خانی خوروم ذکر کوما او شعر لیکما باچا خانی خوروم ذکر کوم شعر لیکما باچا خانی خوروم خډیر مینا کوم یارا زمزمه کوما خډیر مینا کوم یارا زمزمه کوما زپدې خار کې په اوچت आवाज ټپې کوما زکلتا سر ګلاب سیلهامی आवाज والله می د غړې روزي سیلهامی आवाज والله سیلهامی आवाज والله می د غړې راوزی چې کله سر شمق سي د سرندې کوما چې کله سر شمق سي د سرندې کوما زپدې خار کې پوچت आवाज ټپې کوما ډیر مننه ډیر زبردست یو کال به واخلو بیا به راشو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام نور به څوک ته د کوم ځای نه دی امیر یو د یونیفورم خبرې کوم ها د ریډیو د خبرې لږ ورخ په شامل ته هلو جی جی زه بس دغه ته ډېر سلامونه پیش کوم اورئ ډېره مننه وعلیکم سلام زار شم او پروګرام مې ډېر زیات خوښ او ډېر ښکلي دغه کوي بس زموږ پښتانه کې خو اکثر ادیبان خلک دغه د وجې نه پاتې د پیسو د وجې نه او دغې وجې نه بس حکومت ورته نه ورکوي اورې خبرې مې واورې ډېر زیاتې اوس متاثر دی ډېره خوشاله شي عزتمن شي سره لري زار شم دې باره کې یو شعر پیش کوم اورې دې باره کې یو شعر پیش کوم دار سره تخیجم د انقلاب جنډه راخلم خیبر تخیجم داسې وزر لرم چې ستانه هم په برت لیږم که ته سپوږمۍ تخیجي زه درپسې نور تخیجم ډېر زبردست دا مې همدر صاحب ته پیش کړو اورې زار شم ډېره مننه ډېره مینه قربان دي شم السلام علیکم وعلیکم ټول السلام تاسو پروګرام اورو ډېره مننه جی او جهان قربان شم داو جی حمزه د کاټلنګ نه
امیر د کارتنګ نه اخو حمزه او د مردان بخنه واړه امیر وایي تاسو نوم حمزه واغست ډیره باندې دوی ډیر خولي شعرونه وي او ډیر داسې کارران چې راځي نو سړي له یقین وکړي چې حوصله ورکوي او نور په مینه کې کیږي پروګرام ته ډیر خوند کوي. عبدالرز ما یو ملګری راغلی و عرفان مینوال جی هغه راته یو شعر ویل ډیر مې خوښ شو. یو نشهیله مې نشه واغسته یو نشهیله مې نشه واغسته یوه نیکي مې بې ثوابه وکړه. یو نشهیله مې نشه واغسته یوه نیکي مې بې ثوابه وکړه. داسې وي بعضې وخت کې موږ د عام خلکو نه هم داسې ډېر عجیبه عجیبه شعرونه واورو او نن سبا خو ماشاءالله ډېر د پښتو ژبې د لمن خدای پاک غوړولې ده او هیله لرو چې دا روان وخت کې به نور هم ډېره ترقي کوي. ډېره زیاته وشوه مفتي معظم درد صاحب ډېره زیاته شاعري وشوه او کېږي روانه ده او د پښتو ژبې استادان وایي چې د نثر ډېر زیات کمی دی. تاسو په نثر باندې څه کار کړی دی؟ یاره کار خو مې پرې کړی دی. خاکې مې لیکلي دي جی افسانې مې لیکلي دي څه او داسې دا سلحرفیزې افسانې مې لیکلي دي او نور هم داسې ډېر څیزونه مې لیکلي دي پراته دي. دا سره اردو کې مې څه ډېر لیکل کړي ان تر دې چې یو خپله بیتي مې لیکلې ده د خپل طالبۍ ژوند او دا ټول تلخ یادو کې مسکرات زخم چې په هغه وخت کې د غریبۍ کم مسایل او سو او هغه مې ټوټل په خپله وینې لیکلې. دومره تر دې حد لیونتوب هم کړی پکې یو وخت کې او ډېر لیکل مو کړي. جی ځکه چې تاسو د اردو خبره وکړه نو څنګه چې د غزل بابا چې کوم دی حمزه بابا یا نن سبا چې کوم دی عباسین یوسفزۍ صاحب دی چې د خپل لیک آغاز کړی د اردو نه کړی دی شعر دی ډومبې په اردو کې لیکل دی نو خپل دا خبره سوال برابرو بیا یو کال خوري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روډ می څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ ریحان الله خبرې کوم دیر خار ګوډېری نه هر کله د توای دیر خار ګوډېری کې زموږ आवाज څنګه راځي صفا دی کنه؟ جی بالکل پروګرام ماشاءالله ډېر کلیئر سره وغیرہ. جی مفتی معظم درد صاحب زموږ سره ناست تر دې څه پوښتنه لري؟ جی دا مفتی معظم درد صاحب زموږ سره ناست د شعر او شاعرۍ پروګرام د ادب پروګرام شروع دی نو څه پوښتنه ته لري په زړه دې څه دي چې لکه تاسو به څه پوښتنه د وړکې راوړلی چې زه به د مفتي معظم درد صاحب نه دا تپوس کوم که زما کال په دې خپرونه کې میلاو شو؟ دیونه زه دا پوښتنه لرم لکه څوک شاعرۍ طرف ته تلل غواړي نو هغې له لکه څه کول پکاري؟ جی شاعرۍ طرف ته که څوک راتلل غواړي نو هغه له څه کول پکاري؟ جی بالکل صحیح دا تپوس دې کوو ښه؟ خو مې زیات یو غزل شعري کوم. صحیح دی یو غزل به ته مو یو دا تپوس دې کوو ښه؟ صحیح شو ډېره مننه. دا ملګری خو وایي چې څوک شاعرۍ طرف ته راتلل غواړي نو هغه له څه کول پکار او زما پوښتنه چې کومه هغه پوره دا وه چې پوره کوم یې درته جي چې څنګه چې هغوی په اردو کې شعر ډومبې لیکلی دی او بیا وروستو پښتو ته راغلي دي د خپلو استادانو د خپلو یارانو دوستانو ملګرو په وینا باندې نو تاسو هم دغسې اردو نه شروع کړی ده او که نه ډایرکټ پښتو؟ نه جی نه ما خو ډایرکټ د پښتو نه شروع کړی ده بالکل. جی زه خو بیخي لکه غزیک پښتون یم جی نو نیغ په نیغه د پښتو نه شروع کړې ده جی او اردو خو داسې ده چې ما ته په لیکلو کې لږه به اسانه په دې وجه چې زما پیدایش د کراچۍ دی جی او هغه څیزونه چې په کوم وخت کې شوي دي بس هم په هغه وخت کې شوي دي هم په هغه وخت کې سنبال شوي اوس خو بیخي بیا هغه زړه بیا ستاسو والد صاحب چې کوم تبسم صاحب هغه هم شاعر و د هغوی خو به لازمي خبره ده چې شاعران ادیبان ملګري به راتلل او هغه وخت کې د کتابونو رجحان لږ کم و نو چې هغوی به څه کتاب وله چا راوړو یا ملګري یا خپله به یې ځان له واخیستو نو هغه به تاسو کته هغوی سره که نه کتابونه ما اصل کې د انسان ته چې دا وایرس راځي دا هم په دغې طریقه راځي جی چې کور کې څه پراته دي ته هغه ګورې ما د وخت نه ماشوموالي نه د ما ذهن ډېر ښه جی او داسې ډېر څیزونه دي چې لکه هغه ما ته د هغه وخت یاد دی ډېر کتابونه ډېر د هغې ډېرې حوالې جی بل په مدرسه کې هم لکه زه دا وم چې خط ماشاءالله زه هند طالبانو کې وم جی نو ما به هغه کتل جی اوس هم که تاسو زما دوکان ته راشئ جی نو زما دوکان کې ما سره هر وخت کتابونه پراته دي که ما سره یو که نه خو زه بیا را پیدا کوم جی په پیسو یې اخلم یا که زه مفکورې ته لاړ شم هدایت روغاني خواله پېښور ته جی بله لاړم نو ما ورته مې روغاني یم چې څونه کتابونه سره یې ټول نه یې راواله نو ما ته وایي ته په کتاب څه کې وایي ګورې ته نه نو
لکه وخت نه زی په څه وخت کې وګورم او دا نه تقریبا مال اتیاونه والا سل کسان ناجی صرف لیکلو زده کول خوش خطې له پینټینګ له دیلا جی او دا یو داسې هنر دی چې دی کې به هر کس ته ځان لکار کې جی نو چې دومره کلاسونه سړی ول دغه دماغ په کم ځای کې صحیح تاسو به اوس هم تاسو ته محسوسي کې دومره ذهني ستړی یم چې لکه زما زه پوره په پروګرام کې مستحضر نه یم جی نو د دې وجې نه زه خو لکه ما ته راکتو وخت نه خو چې کم شاعر زما خو الله جنه چړومبې خبره کوي ما ته کتابونه راواله نور کیسې به وروستو کوو نو زما په دکان کې کتابونه ما ډېر پټ یې لکه جی که پیژندګلوي یو کړی پیژندګلوي نو بس یو راشي نو بس ته مو شاغه دی کې مې یو کتاب چانه پټ کړل دی خو ګورې بس هغه بل چې بس بازان لراوالي بس زیبا تر دې پورې چې مال یو ملګری د دوبۍ نه 2 کیلو تر را لېږلو په خدای دې یقین کېږي ما سره هغه کې یو شیشم نشته بیا مې هغې له د 1000 روپو ته شیشې راوړې چې کوم ملګري راتلو کتابونه مې لکه کتابونه نشته وتر به درکړم هلته مې ډکړم دا والا نو داسې چې دا د ملګرو خپله مینه اتر چې کومونه په بینه اغوستل ډېر په مینه نو اصل کې ما ورته چې ګوره چې څه شیز دی بس مغه والا دا لکان داسې دي چې په کتابونو ډېر راوړېدلي دي لکه اوس زما خوا لکه د عثمان سیماب لاله راشي نو هغه ماتي مفتي صاحب هغه خپل روایتي انداز ځکه نه مفتي صاحب سړي ساتلي نه دي موږ لا ته وګوره کنه که څه شي وي نو خو هغه دا کاروم کې چې لکه چې ته پېښور ته لاړ شم نو زه تاریخ خامخا کوم کتابونه یادوي نو هله چې ما ته راکړلو ما دې دا تر تا راکړلو یې ګوره زیات مګم نه خدا ما سره ستا د لاس نه خبره دی خو چې پېښور ته لاړ شي ما ترینګ کوه چې کله ما ترینګ وکړم ما دې پلان کې کتاب راوال ته به زه پیسې درکړم نو پیسې مال راکړي ښه ټیک ټاک تر دې پورې چې یو کس دی د پېښور دی کرسچن دی نو هغه سره په ځای کې ملاقات وشو هغه ما به تاسو له کتاب مقدس او لکه انجیل شریف دا به زه در کوم که نه دا به تاسو دا میټریک ته تاسو راولېږئ هغه چې څنګه راولېږو نو دکان کې پروت بس په ورځ راغی که نه چې ما کولاو کو ابرار غر راغی غر ماته مړه ته مولا سړی ته پدې سکه سړیا هغه یوړل نو لکه هغه هم څوک نه پریته خو لا نور یادې د ملګري د دیر نه چې کال کړو او دوی 2 وخت لري کړی یو د غزل ویل دی او بل چې شاعر طرف ته یو عام سړی شاعر طرف ته راځي یعنی چې هغه مو چې د شعر لیکم زری ټاپوري کوم زری چاربې ته لیکم زری نظم لیکم دا غل څه کول پکار دي یار دا خو خدا د صلاحیت هم نه خو کدو ډیر زیات د شعرونو کتابونه ګوري شاعرانو سره مینه لري نو ان شاء الله چې خدای په پیدا پانه ورکولاو کی ټولنو کې کینی پاسي السلام علیکم وعلیکم السلام جی خور می څوک ته د کم کلی نه ده جی خاني خبرې کوم د نهاد درې ډیر اپرتی نهاد درې هر کله د توایو او یو ټپره تړاله کوم ما خو دې دیرواله بل مرګري ته کوله خو د شکر تاسو د کلی چې ته چې د پورې چب نه ګوري مال پکار دی چې سرتور او درېګم جی واه ډېر زبردست ډېر مننه او زموږ سره مفتي معظم درس په دې ادبي خبرونه کې ملمه دی وطن د نګیالو کې نو څه پوښتنه تل لري جی आवाज مو کټ شو مفتي معظم درد صاحب زموږ سره د وطن په نګیالو کې میلمه دی نو څه پوښتنه به ترې لرئ هلو بس زموږ خور چې کوم د هغې د ګرځېده کرښه زموږ د ګرځېده د پرېوته هیله لرم چې دوباره به راشي زموږ سره د ګرځېده په کرښه باندې ستاسو نه کوي او بیا یې هم په تېره بیا هم ډېره مننه مفتي معظم درد صاحب د هغه یو ملګري یو سوال خو پوره شو خو هغه دویمه پوښتنه لا نه ده پوره ښه غزل ورته ووایم جی ارشاد غزل دی چې ترنم کې ورته ووایم ښه زما هغه مشهور غزل دی هغه به ورته ووایم جی ارشاد ډېر خوند به وکړي سګرټ سوې وخراتام دی او ماښام دی سگریٹ سوے وخراتام دے او ماخام دے سوک روان اندام دے او ماخام دے سوک روان اندام دے او ماخام دے ما د یار بنگړي پلاس کړل شور اورم
ما د یار بنگړي پلاس کړل شوهر اورم دا پېښ کې کم مقام دے او ماخام دے سوک روان اندام اندام دے او ماخام دے کاش چې دا منظر کینوس باندې انزور کړم 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 یو جینۍ ده او یو بام دی او ماښام دی څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی د ماز په قبر هیڅ یو سهره ماږ دی د ماز په قبر هیڅ یو سهره ماږ دی د ماز په قبر هیڅ یو سهره ماږ دی د ماز په قبر هیڅ یو سهره ماږ دی دا مفتی بلها بدنام دے او ماخام دے سوک روان اندام اندام دے او ماخام دے ډیر مننه دا امزام فرمایش کړو نو دا دغه ته ډالې وي مردان چې د ماز په قبر هیڅ یو سهره ماږ دی د ماز په قبر هیڅ یو سهره ماږ دی نیره ګم پد مګری مګری نیره پد ما مګری 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 سا د ماز په قبر هیڅ یو سهره ماږ دی دا مفتی بلها بدنام دی زه بیا تا ته دا خبره ماته نه یادېږي زه او بیا تا ته دا خبره ماته نه یادېږي ته چې څه وایې دا خو یاره ماته نه یادېږي زه او بیا تا ته دا خبره ماته نه یادېږي ته چې څه وایې دا خو یاره ماته نه یادېږي وختو چې ماته به خبره د کلونو یاد وه وختو چې ماته به خبره د کلونو یاد وه اوس خو د نن سحر خبره ماته نه یادېږي چې څه وایې دا خو یاره ماته نه یادېږي ووایه ووایه څه مې درته ویلي دي چې بیا یې نه ویم ووایه څه مې درته ویلي دي چې بیا یې نه ویم اخر په څه یې مروره ماته نه یادېږي ته چې څه وایې دا خو یاره ماته نه یادېږي چېرته په هیره درته هم پېښه چا نه ده کړې چېرته په هیره درته هم پېښه چا نه ده کړې زما د زړه ویجاړ کنډره ماته نه یادېږي چېرته په هیره درته هم پېښه چا نه ده کړې زما د زړه ویجاړ کنډره ماته نه یادېږي او هغه ټپه د وړمبري ملاقات وکړه یاره هغه ټپه د وړمبري ملاقات وکړه یاره ستا په دې ګل خوله کې شکره ماته نه یادېږي ته چې څه وایې دا خو یاره ماته نه یادېږي او مخکې به یو لحظه
زما د خیاله نه وتله مخکې به یو لحظه زما د خیاله نه وتله دریابه اوس هغه د سره ماته نه یادېږي مخکې به یو لحظه زما د خیاله نه وتله دریابه اوس هغه د سره ماته نه یادېږي ته چې څه وایې دا خو یاره ماته نه یادېږي او زه او بیا تا ته دا خبره ماته نه یادېږي ګرانو اورېدونکو د ډاکټر علي خیل دریاب په دې ښکلي غزل باندې ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی غږ دی د وطن ریډیو FM 90.8 خپرونه د وطن د نګیالو کې لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ ستاسو دپاره مفتي معظم درد صاحب راوستی دی د دې خپرونې وخت چې کوم دی هغه د 2 بجو نه والې تر 4 بجو پورې د هر زیارت په ورځ باندې به موږ راځو د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې او زموږ سره به یو نوی میلمه نوی شاعر نوی ادیب د خیبر پښتونخوا د کوزي او بره د ګوټ ګوټ نه موږ ستاسو دپاره رابلو او دغه رنګونه دغه ښایستونه دغه خوشبویانې به موږ ستاسو باندې د هوا په چپو باندې درشیندو او که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې راتلل غواړئ دې خپلې راتلل غواړئ د شاعر ملګري نه د میلمه نه څه پوښتنه کول غواړئ نو 03-014-99-11-99-11-908 همدرد صاحب شاعریم تاسو ډېره ښکلې شاعري وکړه ترنم هم ماشاءالله ستاسو ډېر زبردست ترنم دی او شاعري د هغې د پاسه خوږه ده چې د کمې که شاعرۍ ستاینه کومه نو هسې نه چې ترنم رانه خفه شي ستاسو او که ترنم ستاینه کومه نو کېدې شاعري رانه ستاسو خفه شي دواړه یو د بل د پاسه دي یو کال اخلو چې دوی سوی بیا راځو خپلو پوښتنو ته دا راته ووایي یو داسې حادثه ستاسو په ژوند کې چې تاسو ته اوس هم رایاده شي نو خندا درله درشي جی داسې ډېرې حادثې دي جی بنګه چې مدرسه کې سبق وي نو موږ به ډېر زیات روانې هم کوو جی یو زه ما سره 2 ملګري نور هم جی موږ به ډېر روان وو جی نو داسې کار و چې یو ځل هغه موږ یو ملګری و د هغه سیدګل نوم و هغه یار ما سره خو به خرچه نشته ډېر زیات خراب دي حالات جی نو موږ ورته یار اوس خدای به خیر کړي نو جی نو یو بل ملګری د موږ د هغه سیدګل نوم هم د ثوابی و جی نو هغه ورته چې راځه چل دی اب ورته غټ لالی و دی بل ته به تور لالی و ما ته به خان لالی وي تور لاله غټ لاله خان لاله هغه ورته وایي تور وایي غټ لاله وي مړه غم مه کوه اورې وایي راځه وایي زه نیمه بابا ته ویل ته کې به سوال وکړو اورې هغه ورته وایي چې خدای مدرسه کې نه کوي نیمه بابا کې به څه راکړي وایي نه زول ته بیا راکوي چلته لاړو هلته کې 2 بوډاګان منجوران ناست ور دي ورلوی بابا په خیر او جوړ تکړه یو بابا دی خوا کو بل دی خوا کو دواړې ونې پورې ودرول ټول لوښي هم ترې راواغېستل چې څه لوښي د سلورو ټول هم واغېستل هغه هم په هغه ټایم کې څه د پاسه په 600 که په 100 روپۍ خرڅ کړي وو داسې ډېرو واقعات دي که نه انسان سره کېږي خو دا داسې واقع ده که نه چې لکه دا ما ته په مانځه کې هم چې سره یاده شي نو سلام وړم دا ډېره خطرناکه واقع شوې ده ابدر صاحب یوه داسې واقعه چې ستاسو په زندګۍ کې په ژوند کې راغلي خامخا سړی د ډېرو حادثو سره مخ کېږي کله خندا کله ژړا کله یو څه کله بل څه نو داسې یو واقعه ستاسو په ژوند کې شته چې تاسو ته اوس هم رایاده شي نو ژړا درشي یاره د ما والده بیماره وه ډېره زیاته جی او نه دوایانو کار کوو جی نه دواګانو کار کوو نه پیسو کار کوو هېڅ مې نشو کولی جی بس دغه د ما د ژوند یو داسې سرمایه تلې ده چې بس دې بلکل زه نیم کړی یم سم اصل کې دا مور یو داسې هستي چې دې سره انسان 15 منټه بعد بس خوارېږي چې مور سترګې پټې کړي بس دی غرق شي د هغې وجه دی چې لکه د مور دعاګانې ما ته د هغې ډېره واضحه پته لګي دغه برکتونه یې ما ته پته لګي چې کوم برکت تللی دی او کوم زما په ژوند کې راغلی دی خو د هغې ما ته دعاګانو دومره پته لګي لکه خدای ګواه دی چې زما مور چې وفات کېده په سبا له نو زه شپې ورغلم هلته اسپتال کې نو ما په دې خپو موله زور کوم مو ته یاره مورې څه پته لګي څوک مخکې کېږي خو داسې ده چې لکه بخښنه راته کوم ما ته بچي وایي ما بخلی سره د جامو مې ته بخلی تا د ما دومره خدمت کړی او لکه ډېر په دوا کې د شکر دی پاتې نو خو مور چې کله لاړه شي که نه هغه پښتو کې متل دی که نه وي کږي وږي میچا چې کوم ما ته رسي که نه بیا سړی هغه نشي کولی بیا سړی هغه بس د مور د دعا د مور اصل کې وجه دا ده چې عادل صاحب چې واحد په دنیا کې د مور داسې یو ځانګړی حیثیت او دعا ده
چې دا بغیر مطلب وي چې اوس هم چېرته لرې لاړ شم نو که ما ته مې کور والا رینګ وکړي نو ما ته څه ټایم به راځي جی څومره پیسې دې وګټلې ورور ما ته لکه دا راوړه والد صاحب مې ورته لکه څنګه چللی کله به راځي کار څنګه دی واحد زما مور و چې زه به کار لاړم ما ته مور یې ما ته بچی ډوډۍ دې خوړلې که نه پوه شوې فرق دی ډېر غټ فرق دی قسم دی لکه ما یو ځل ګنې زنانه دا هم د زنانه هغه زه دوبۍ کې وم که نه جی ما ته یې مور یې څه کې ما یاره مورې بلاکونه خېږم جی هلته زه تللی وم بیا الله ډېر رحم وکړو خو بس داسې یو ټایم هم پکې راشي په انسان باندې یاره ما ته مې پلار رینګ وکړه لږ وي تا مور ته داسې ویلي نو ما زه د روغ خو نه یم ما ته یاره هغه ډېره خفه دغه و چې ماښام دا لږ کوري خبر نه یم نور چې ارزینې دله ټیکټ والی پیسې ما نه والی چې هر څه کوې تا د مور یو خپل یو دغه لکه ده چې چرته هم تللی یم کار له ما په لکونه روپۍ ګټلي په دې پینټینګ کې په څه کې زه راغلی یم که نه خو ما چېرته مور ته هم دا نه دي ویلي چې ما ته چې ته مور ویلي چې زه ما له 500 روپۍ راکړه نو ما ته چې ته دا هم نه چې ما ولې 500 ورکړي ما ولې 50,000 ورکړي ما ولې ګنې زر خو مې ورکړي ما چېرته د هغې دانې دا خبره نه ده غورځولې که یو خبره به داسې وکړې چې ما ته پته لګوي چې بوی لکه دا خو یاره ضرورت هم نشته دې خبره ته ما به ورته مورې والل نو ما ته به اکثر مورې ځو وایي پیسې درسره نشته وایي ته دومره مال هر سره وړې نو ما ورته مورې مور خو مې شته که نه بالکل نو بس هغه دا یو داسې څیز بعضې وخت چې انسان په داسې یو ځای ودرېږي چې بیا هېڅ نه کېږي که نه جی او ستاسو چې کوم ټولنه ده جی د هغې انتخابات ووټونه چې کوم دی جی نو په جمهوري طریقه کېږي که نه بس صدر یو زه سیکرټري نه جی اصول خو داسې اصول دي چې تاسو به دا په یو ځای کې نه وي لیدلي جی په یو ادبي تنظیم کې به هم تاسو دا بې ادبي نه وي لیدلي چې هلته لکه صدروالو هم کوي جی زما تنظیم دا اصول دي چې به یو سړی یو منټ لیټ راغی یو چوکه به خوري او که زه یو منټ لیټ راغلم نو زه به یو چوکې سره 100 روپۍ هم جمع کوم ها نو دې وجه هم دا ده چې لکه زما په تنظیم کې چې کوم ملکان دي نو هغه بالکل داسې دي چې هغه چېرته به انشاءالله خدای مقرر ولي پروګرام باندې یا داسې تاسو به واورئ جی ها دا دومره مصروف مفتي معظمدر صاحب چې یو طرف ته د رنګونو ژبه باندې خبرې کوي بل طرف ته چې کوم د قلم په ژبه خبرې کوي بل طرف ته چې کوم درس و تدریس کار کوي دا دومره نوزګاره مفتي معظمدر صاحب خپلو بچو له خپل کور له وخت څنګه ورکوي یاره که ریښه را باندې وی نو بس ټول خفه دي ټول خفه دي په دې معامله کې قسم دی اکثر مې راته خپل کور والا وایي که نه ماتې وایي دغه یو زوی هم دی اورې جی او وایي تا سره دلته پاره لکه 10 منټ هم نه په خدای دې یقین کېږي عادل صاحب چې په 40 غنټو کې شاعري به ورسره ده کوي شاعر شي دا به خامخا مشاعرو له ځي اکثر مشاعرې د شپې زه مشاعرو له نظم زیات جی خو زما بعضې داسې ملګري چې هغه ماته چې رانړي هر څه به ختم وي نو زه د هغه سره څه وکړم نو بیا مجبوري شي دا شی الن کې زه پېښور ته چې کله هم ځم نو زه لکه هغه خپل زما پېښور کې ډېر زیات کارونه څه کار روزګار مسلې سوداګانې وړلې که نه زه هلته نه سودا راوړم هم او هلته سودا وړم هم جی زما د بسترو کاروبار دی جی جی نو دغه به کوم کوئ دغه کوم دلته مې روزګار مې دی که نه جی نو لکه دغه ځای نه کمبل سیټ د شي نه راوړم او دا جوړې بسترې دلته نه وړم هلته شاباش نو دغه لکه دا ټولې لانجې بیا ما هغه ورځې ته ویستې په خدای دې یقین کېږي چې 4 غنټې خوب وکړم که نه بس دا په 4 غنټو کې ما بیا بس ملک پته کړی 4 غنټې خوب نه سوه چته 4 غنټې خوب ما ته نشي یا چې لکه زه اوس بله د لکه بیخي ډېر زیات کارونه سم ډېرې لانجې را په سر وي د هغه شپې جی لکه ډېر کارونه ته پراته وو بس هغه ټول مې اوس سیټه کېږدم بس نن پکې عیاشي کوم جی اورې ما یاره ما دا نافرماني هم د څه شي نوم دی ما یې بس پرېوځه اوده شوم نو په هغه ورځ مې لکه اوس نو بیا دی چې لکه ما ته خپل تکلیف هم ډېري جی او تا ته پته ده چې انسان خوب نه کوي دا د ماره ملګري اکثر راشي دومره خبر راته وکړي وایي ته پرهیز نه کې نو پرهیز په څه شي کې او پرهیز په څه پرهیز خو چې کې خو آرام به کوې که نه چې آرام نه څه به کوې هېڅ هم نه کېږي بیا مسلې ډېرې دي سره نو لکه درسي پینټینګ وي وړو د خطاطي ښودلي دوکاني شاعري مشاعرو له تللي زما مېلمانه که تا ولل ته به حیران چې زما ورته نه کم سے کم 60 مېلمانه خو لکه دا وي روزانه دا خو خامخی دا خو بس زما دوکان اجره ډېره ده لکه دوکان کم دی زه پکې په دې وجه پرچون کار ډېر کم هم کوم زیات ته توک کار په دې وجه کوم چې زه نه رسم جی نو دغه وجې دي جی
یو غزل کومه سره شریک کړ ډېر خوند مو نظم تاسو لیکلی دی که نه نظمونه مې هم بلا شی لیکلي دي یو نظم راته ووایي خو غزل یې اوس به درته غزل ووایم جی او غزل پسې نظم منم خبر به ته نه یې أه. زما نه داسې خاص منم خبر به ته نه یې زما نه داسې منم خبر به ته نه یې زما نه داسې خاص أه. خو زه هم خبر نه وم له تا نه داسې خاص ډېر ښه او په عدم تشدد باندې سینه مې خدای سپړدلې أه. په نورو قصو نه رسم جانانه داسې خاص داسې خاص ډېر ښه او باڼه به مې شمارلی شو تر اوسه پورې أه. خوم أه. باڼه به مې شمارلی شو تر اوسه تر اوسه پورې خو خوم خو یاره خوند مې نشته د بیګانه داسې خاص ډېر ښه او قسم له او ادبار له او دروغو له ښه ډېر أه. باقي مو کار وانخیست له قرآنه داسې خاص ډېر ښه سره باقي مو کار وانخیست له قرآنه داسې خاص شعر بیا وایي قسم له اعتبار له او دروغو له ښه ډېر أه. باقي مو کار وانخیست له قرآنه داسې خاص ډېر ښه ډېر معاذ ما ترې امن پښتنو لره غوښتلی أه. معاذ ما ترې امن پښتنو لره غوښتلی نور سمې غوښتې نه دي د مولانا داسې خاص ډېر ښه ډېر ښه او نظمونه خو ما د نصره مې یو څو لیکلې وې جی او زه به راواړوم انشاءالله چې ستاسو به شاید و باید چې خوښ شي جی ارشاد جی زما په خیال چې په دې پروګرام کې مفتی معاذ همدرد صاحب دا وړومبنی نظم دی تاسو وایي که نه ها ماشاءالله خبره ده ارشاد د عنوان دی نصرم دی ظرف ظرف جی ظرف ارشاد ته چې چرته هم ځې ها او د چا سره هم ځې ها او څومره لرې هم ځې ها ته چې چرته هم ځې او د چا سره هم ځې او څومره لرې هم ځې او نو ځه ځه لاړ شه لاړ شه که د هر چا په وینا ځې د هر څه د پاره ځې نو ځه ځه د مخې د رڼا شه لاړ شه لاړ شه ها خو خو یاد ساته ها خو یاد ساته که چرته هم په خپل تګ ها او په خپله فیصله ستومانه شوې ها خو یاد ساته که چرته هم په خپله په خپل تګ او په خپله فیصله ستومانه شوې او زړه درته یو ځل بیا څه وویل نو ډاډه راځه زه به درته همدلته د دې سرې جنډې سره ولاړ یم ډېر ښه د دې سرې جنډې سره ولاړ یم ډېر ښه ډېر زبردست که خوښه مې ګلپاڼې په اواز باندې د حمزه بابا یو ډېر ښکلی کلام دی دا به واورو ستاسو یې ځان نه اورئ هغه زړه خبره ده مفتي معاذ همدرد صاحب زموږ سره مېلمه دی ګرانو اورېدونکو که دوی د تاسو قسم د دوی د ژوند او فن په اړه باندې دوی نه څه پوښتنه کول غواړئ نو 0314 99 11 908 یعنې 03 1 4 9 9 په دې باندې تاسو نیغ په نیغه راتلی شئ د ګلپاڼې د ښکلي شان اواز او د حمزه بابا د دروند کلام نه پس تاسو په درانه خدمت کې یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل راځي هغې پورې چېرته باندې خپل وطن ریډیو او خپلو ملګرو ته بیان کړو خو دا راته وایي ستاسو د ټولنې تعداد څومره به دې وخت کې 1.5 سل کسان تقریبا چې دي 1.5 سل په دې وخت کې او زمونږ چې اوسنۍ کوم حاضري ده جی حاضري زمونږ کم سے کم 80 کسان وي هر دا څه چل چې زما په ټولنه کې چې موږ سره کم رجسټرډ مرګري دي د چا چې موږ سره ممبرشپ دي جی نو په دې کې بعضې داسې خلک موږ د ممبرشپ کې را دننه کړي زما اصل کې زه کاروباري سړی یم روزګاري نو زما هغه سوچ لږ هغه حساب سره جی نو ما په دې کې د دې بازار داسې خلک را جمع کړي ځان سره چې هغوی کله کله راځي کله کله د موږ خواله راځي اچھا د خوند مزې دپاره د شعر و ادب سره شوق دی د هغوی ممبرشپ موږ سره وي خو هغوی په دې پړه نه دي چې موږ به راځو باقي زمونږ سره خپل کم چې مستقل ممبران مرګي دا به تقریبا 58 کسان دي شاباش او حاضریم لکه دای چې سړی باندې راځي نو لکه خټیک ټاک وجه بخي تر دې پورې چې د مرګري پلار وفات شو هم راغلو ماشاءالله داسې مرګري دي کنه زړه دې کاتو خو تکړه ملګری دي خو تکړه جی ابراهیم غر صاحب زما په نمبر باندې میسج کړی دی وایي مفتي معاذ همدرد صاحب چې کوم ټپې هم ډېرې مزیدارې کوي جی غر زما د پولونو خلکو ته کولاوي شایق صاحب هم زما په نمبر باندې میسج وکړو ډېر ښکلی پروګرام دی اورم نو دې دواړو ودان خوشحاله آباد اوسئ دا د موږ مشران دي او زه به څو شعرونه ویم
جی بدی ټپي ته مکم چې جی ارشاد لرو سو مذهب پرست اندازونه لرو سو مذهب پرست اندازونه کړو الله الله پکانی کانی زړونه ډیر ښه لرو سو مذهب پرست اندازونه کړو الله الله پکانی کانی زړونه زدي ډېری مینې وران کړه ملالیا زدي ډېری مینې وران کړه ملالیا را لراکړه مړ رټ جوابونه ډیر ښه په یو لاس کې مې پیسې بلکې ګلونه په یو لاس کې مې پیسې بلکې ګلونه ځان له اخلم په دې محبتونه ډیر ښه مصیبت دا دی چې سپینې سپینې وایم خده چې په ما لګي تورونه ډیر ښه بعضې وخت کې اکسیجن په ما بد لګي بعضې وخت کې اکسیجن په ما بد لګي بعضې وخت کې غواړم څو ښایسته مخونه یا معاذ یا ملا باچا خانیه یا په فکر یا په کار باندې پښتونه کړو الله الله پکانی کانی زړونه ډیر ښه لرو سو مذهب پرست اندازونه ډیر ښه بدري ټپې به درته ووایم چې ارشاد ټپچو کې زمونږ فولکلور دی او زمونږ ادب دی جی نو او زمونږ لکه بیخي پښتون خپل صنف زمونږ ټپه دی بالکل جی نو باید چې مونږ په دې باندې نه څوک مسلمان کو نه به څوک کافر کو جی او بل دا ویل غواړم دا خبره چې ډېره لازمي ده د شعر مذهب نه جی د شعر حکم وي جی نو که تاسو شعرونه مسلمانان کوئ نو لکه دا به تاسو ډېر زیات بد کوئ بیا جی شاعر مسلمان یا کافر کېدی شي خو شعر نه شي کېدی شعر خپل حکم بس ښې ښه دی او بد یې بد دی که زما شعر ښه دی نو ښه دی او که بد دی نو بس بد دی بیا پکې دا نشي چې به زه ملایم نو ګنې زما شعر بد دی نو بس دا کفر دی شل کاره مې ښه دي دا پکې غلط شه که نه جی ارشاد ټپې به درته ویم چې ژوند ته په رستو ګورمه لکه بایللې او جوارګر چې کور ته ځینه د پېشمني بانګونه وشو جنۍ د یار لډډې زلفې که زلفې خلاصوینه ما یارانا کله کولا سرتور ولاړ وې او د خیرو د یریدما ډیر ښه هغه پخپلا را پریوزی چې پرنزورا پاڼو کولګي بادونه ډیر ښه زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تیرې دا وایا جانانا سد زړه کې تیرې ډیر دا وایا جانانا سد زړه کې تیرې ډیره مننه مفتی معظمدر صاحب هغه 2 غنټې ستاسو سره داسې تېرې شوې لکه 2 منټه قربان نو دا راته ووایئ په تلو کې خپلو ګرانو اورېدونکو ته خپلو قدرمنو اورېدونکو ته خپلو مینهوالو ته خپلو شاګردانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ اول سر خو دا پیغام ورکول غواړم چې وطن ریډیو اورئ جی او وطن ریډیو والا چې ډېره ښه پخوي جی چې چرچا پخ کړې ده نو باید ډېر د صفت چې پخ کړې ده جی او ډېره مننه کوم خدای دې ګوتې نه خاورې کوي که نه یو شعر رایدېږي د ممتاز اورکزی زار شم د ممتاز اورکزي نه چې څه ناشنا شعرونه لیکي او یې که نه چې تل یې د حسن په غرور کې اضافه کړې ده تل یې د حسن په غرور کې اضافه کړې ده خاورې د خاورې شي چې خوري به د زرګر لاسونه واه ډېر ښه او ممتاز ډېر د کمالونو شاعر دی میسج به دا ورکول غواړم چې ښه انسانان جوړ شي بس دا ډېره پوره خبره ده ښه انسانان جوړ شي ځکه اسلام د امن او سلامتیا دین دی تاسو په هر ځای کې چې
اول سر باید چې موږ ښه انسانان جوړ شو هرې خبرې موږ یو مثبت رول ته وګورو د هغې یو مثبت انداز د هغې فالو کړو وګورو چې بھئی دا سړی دا کار کوي نو ولې کوي په هغه باندې ډایرکټ موږ ټاپه نه لګوو سره د موږ ډایرکټ جګړه نه کوو جی بالکل هغه موږ واورو په دې کې نو چې یو ورته دا چل کې ولې کې باید د هغې په شا باندې د هغه یو ډېر ښه حکمت یو ډېر غټه خبره په شا پرته وي نو باید د یو بل سره ښه مینه وکړو په دې خپل قام کې د خپلې حصې کار وکړئ دې ته مه کښېنئ چې بھئی دا حکومت نه کوي دا پلان کې نه کوي دا ډنګرۍ نه کوي موږ یو غریب ملک وګړي یو په خپله باندې چې د موږ نه څونه څه کېدی شي ادې کوو زما یو شاګرد دی بلال زلن ډېره ښه شاعري هم کوي یو شعر یې ما ته یادېږي چې دا د زلن د ژوند لومبۍ دیاړي ده تاله مې مور لوپټه راوړې نو هغه راغی ما ته زه پینټینګ زده کوم هلند کې د هغه دلته یو لاس نشته په ماشین کې ګور داسې خلک سوال کوي هغه هلک کال به ما سره تېر کړو نو بل مې ورته لاړې مالدار شو زما خواله نه راځې که نه نو هغه ډېر په مینه راته راغاړې ورته ما ته مړ استاد ته څه خبرې نو کار یې بلو نیولو نو په څلورو ورځو کې تقریبا 10,000 روپۍ ګټلې وې ماشاءالله نو ما ته وایي چې دا راغه نو ټول یې مال راوړي چې لکه استاد چې دا ما ګټلي دي لکه نو ما دا خو ستا دي نه وي دا زما نه دي دا بس وي نو په معاشره کې د خپل حصې کار وکړئ کوشش وکړئ هر څه طرف پیسو په نظر مه ګورئ موږ لا د عمل په داسې یو پروسس کې تېرېږي چې باید ښه تعلیمونه وکړو خپلو بچو له ښه تربیت وکړو د خپلو مشرانو ښه قدر او ادب وکړو ډېره مننه ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان مننه ګرانو اورېدونکو زه به درنه هم اجازت غواړم ځکه چې هغه ګړی هغه لمحې هغه ساعتونه هغه وختونه په سر ولاړ دي کوم چې به زموږ و ستاسو عارضي غوندې بېلتون راولي تر بلې اونۍ پورې به زموږ و ستاسو دا بېلتون راولي نو په دې ځای باندې ستاسو کوربه سید عادل ستاسو نه غواړي اجازت هغه ټولو مینهوالو چا چې زموږ خپرونه واورېده چا چې موږ ته کارونه کړي دي د هغوی هم ډېره زیاته مننه چا چې نه دي کړي د هغوی هم ډېره زیاته مننه چا چې کوششونه کړي دي هڅې کړي دي د هغوی هم ډېره زیاته مننه او چا چې هسې زموږ خپرونه په زړه کې خوښه کړه د هغوی هم ډېره زیاته مننه د ریډیو وطن د ټول ټیم د ټول سټاف د ټولو همکارو د زړه کومې نه مننه کوم چې زموږ غږ یې ستاسو تر غوږونو پورې در ورسوم د دې سره سره چې کوم دی تاسو د ټولو د ریډیو وطن همکار دي او که اورېدونکي دي د ګلالو اورېدونکو ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته ډېر په درانه سترګه باندې وکتل او زموږ حوصلې نورې هم اوچتې کړې په تلو تلو کې لکه نور کله په شان وړوکې شان درخواست او پیغام ورته زه کوم چې پیغام خو ډېر لوی خلک ورکوي او زه خو یم ستاسو د خپو خاورې د خپلو بچو په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکوي د هغوی د لاسو نه نشه یي څیزونه ټوپکې تماچې واخلئ او په لاسو کې وله قلم او کتاب وله ورکوي د دې سره سره چې کوم دی پښتو وایي پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم او په اخره کې یو دوه ټپې راته ډالۍ کوم ټولو اورېدونکو ته چې الله دې بیا راوله یاره الله د بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې در پسې جړا کوي او چې رخصت اخلي منګل راکه چې رخصت اخلي منګل راکه چې پناکې کې مخ راواړوه مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل د عباسین یوسفزي صاحب د یو شعر سره ورکړي اجازت د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چېرته هم چې ښه ادابت خوشحاله او بریالي اوسئ